السلام علیکم ډیر ویورز د پیام خیبر ټي وي سره زم تاسو ورور تاسو قربا مصب جاوید قدرمنو کتونکو نننې پروګرام د یو داسې شخصیت حواله سره کو چې هغه د دې ځوان کل د پاره یو آیډیل دی یعنی هغه په دې ژوند کې د دومره مهنت کړی دی چې د یو لوور مقام نواله یو هاي سطح لیول باندې راغلی دی مثال یو شاګرد او هغه شاګردۍ نه بعد نن هغه لک چې دی هغه د خپل دکانونو مالک دی چې په کوم دکان کې کوم کار روزګار هغه کولو نن د هغه کاروبار چې دی هغه په خپل مالک دی هغې سره به خبرې اترې کوو د هغه د ژوند په اړه ښه د هغه چې کوم دغه سټرګل دی د دې په اړه ښه چېرته هم مزه یې موږ سره اوسئ راځئ السلام علیکم څنګه عبید بھائی ښه جوړې صحت مو خیر جی خیر دی قدرمندو راغلو عبید بھائی دغه شاباین چې موږ سره کوم ملګری ګورئ دا هغه ځوان دی چې د په زندګۍ کې ډېر سټرګل کړی دی ډېر محنت یې کړی دی نو راځو د دې خواله او د سره خبرې اترې کوو چېرې د ده دغه سټرګل او دغه محنت څنګه څومره محنت یې وکړو څنګه د ده په کار راغلو داسې څه به د ژوند کې دي کړي دي چې د یو شاګرد نه دی د دکانونو چې کوم دی مالک شو عابد بھائی ډیره مننه ټیم راکولو او راځئ دلته به کینو ګپ به ولګو دا راته ووایه عابد بھائی چې عابد دی څوک اصل کې خو عابد یو سټرګل ته وایي خام چې انسان کله ډېر زیات سټرګل وکړي نو بس هر یو انسان به جوړېدلی شي خو سخته به ډېره زیاته تېرول غواړي ولې چې یو خلک یو متل کې وایي سختې پسې راته راځي اول به خورې د ځان غوښې او بیا به خورې د ښکار غوښې عابد بھائی دا راته ووایه چې زیاتر مثال یو شاګرد وي دلته کې پارشین کې شاګرد وي که نه د دې د شاګردۍ نه واله تر د دکان مالک جوړېدل یاره د فخر خبره ده دغه سټرګل دغه محنت دی دا خو واقعي د یو خوب په شانتي انسان یو خوب ویني چې زه به دې ځای ته ورسېږم خو بیا هم د الله ډېر لاک لاک شکر دی چې بس موږ هغه محنت وکړو هغې رنګ راوړلو ځینې انسانان داسې وي چې هغه محنت کوي هغه رنګ نه راوړي او الحمدلله بعد موږ باندې د الله او د مور او پلار دا دعاګانې وي چې موږ دا رنګ راوړو او الله تعالی موږ د خپل دوکانونه راکړي ناظرین یو خبره کوم دغه سړی مسافر هم دی او موږ د ده چې کله واده ورغلي وو هغې حوالې سره موږ انټرویو کړی خو په هغه انټرویو کې د وایس څه مسله وه د هغې د وجې هغه انټرویو نه شو دا سړی اوس ډېر خفه هم دی خو چې کله کله م راشو که نه نو د هغې حالان کې دا جوړېږي چې موږ پرې روټۍ وخورو دا سړی په موږ باندې روټۍ وخوري نو ده نه دا پوښتنه کوو چې عابد بھائی تعلیم مو شته نه جی تعلیم مې دومره نشته بس لږ ټک ټوک مې کړی دی تقریبا یو کال به مې تعلیم کړی د هغې نه زیات مې نه دی کړی او نور بس انسان چې دی غریبي چې د انسان هوښیاري ډېر زیات نو الحمدلله هوښیار یم چې هوښیار سړی اکثر له دوکه کېږي په ژوند کې چېرته مینه کړې ده بس مور او پلار نه بغیر خو مې چا سره نه ده کړې او اوس مې واده کړی نو بس خامخا ښځې سره بیا کوو یاره څه ووایم چې په دغه شانتې نن سبانۍ معاشره کې یو سړی مینه نه یې کړي نو نامناسبه خبره ده نو جی مینه هم نه ده کړې خو بس هسې هغه ټونګي مونګي موالې دي او مینه م بس مور او پلار سره کړې ده اوس هم واده کړی انشاءالله بس مینه م اوس اصلي مینه اوس شروع شوې ده الحمدلله او دا راته ووایه چې د کامیابۍ راز دې څه دی مثال اکثر له خلک وایي چې یاره یا یو سړي ته خو یا خزانه میلاو شوه چېرته خزانې ومونته یا وایي چې یاره نه چېرته لاټري ولګېده دغه لاټرۍ حوالې سره ته ووایې چې دا ته څنګه دی حد ته راغې جی زه به ووایم چې هر څه په محنت باندې کېږي ښه انسان چې څومره محنت کوي هغه د لاټري نه د هر څه نه ډېر زیات زور لري ولې چې یو سړی 3:30 بجې سهار راپاڅېږي او هغه کار کوي بیا او خپل هغه سیسټم جوړوي نو دا ډېر زور غواړي نو زه به ووایم چې د هر څه په محنت کېږي محنت نه بغیر هېڅ هم نه کېږي بالکل صرف محنت دی بس صرف محنت کتونکو یو آیډیل دی که نه لکه زموږ د ځوان کل دپاره دا ډېر د فخر خبره ده چې یو سړی یو دکان کې شاګرد بیا د هغه دکانونو نه الله تعالی دله داسې یو مقام ورکړي د خپل محنت په بدولت باندې چې هغه پاسېږي او هغه د خپلو دکانونو مالک شي دا راته وایي چې نن سبا وخت کې دی څو دکانونه دي الحمدلله نن سبا وخت کې مې 3 دکانونه دي یو دا دی او 2 مخکې دي یو مردانه دی او 2 زنانه دي بس خپل محنت کوو د پاکستان حالات هم داسې دي
خو بیا ما خپل محنت کوو زه هغه دومره رزق پیدا کېږي چې موږ یې ماښام خپلو بچو له او مور پلار له ویسو بس چاته م لاس نه دی نیولی دا د الله ډېر لاک لاک شکر دی. عابد بھائی واده خو دې هسې م کړی دی که نه خو د واده نه مخکې حالان کې ستا زندگی چې کوم بقایا ژوند دی هغه ته جرمني کې تیرې او تیر کړی خو دې م دی څه ګرل فرینډ وغیره دې شته که نشته؟ نه جی دا کارونه هلته نه کوم ښه او زه به یو خبر وکړم چې یو سړی په مسافرۍ کې ګرل فرینډ او شرابونو دې شیزونو ته لاس واچوي نو بیا دې هغه لاسونه وینځي او بل چې کوم څوک خپل ماشوم لیږي یورپ ته نو هغې ته پکار دی چې د هغې پلار به یې په جانماز کښېني او دا سوال وکړي چې زما زوی نیکمله شي ولې چې هلته ډېر زیات د بدعملۍ ډېر زیات امکان دی ولې چې هلته ګناه ته په پیسو باندې اخلي نه تاله پیسې درکوي ورته وایي ګناه پرې وکړه نو هغه سیستم دغسې دی جی بالکل سیستم ډېر زیات بدل دی. نو لکه چې ګرل فرینډ مرفرینډ نشته؟ نه جی الحمدلله نشته. موسیقي سره مینه محبت لري اوري نه اوري؟ او جی هغې سره خو اورم مثال دا راته وایي د پښتو اوري که نه اردو مردو؟ نه زیات انډیا اورم ډېر زیات. انډیا اوري؟ پسندیده سندرغاړی دې څوک دی؟ جی د انډیا دی نوم خو یې رانه هېر شوی دی خو ډېر دی انډیا ماشاءالله ښایسته ښایسته. دا څنګه فین یې چېرې تا ته د خپل دغه آیډیل سړی دی د هغه د نوم پته نشته دی؟ بس نوم یې راته پته دې ټایم کې لږ پریشر کې مو سره نه هېر دی. صحیح ده صحیح او جی او دا راته ووایه چې مثال دې کار روزګار کې دې منافع وغیره کېږي یعنی مثال کار دې ښه روان دی که نه فی الحال داسې سیسټم دی لا د منافع نه دی روان؟ نه الحمدلله منافع خو ګټه په تاوان کېږي تاوان هم شته او ګټه هم شته او زه خو بس پکې ډېر خوشحاله یم د الله ډېر لاک لاک شکر دی به زما ورونه هم پکې خوشحاله دي زه هم پکې خوشحاله یم او بس دا ډېر د الله لاک لاک شکر دی چې چاته محتاج نه یو لین روان دی د الله ډېر لاک لاک شکر دی. دا راته ووایه چې نن سبانۍ چې کوم ځوان کل دی څوک په عجیبه عجیبه قسمونو کې مبتلا دي یا د سوشل میډیا په مرض کې مبتلا دي یا څوک دغه منشیات وغیره کوي د دې خپل د ژوند په اړه دغه ځوان کل ته څه پیغام ورکول غواړم؟ زه به جي هغې ته لږ سخت پیغام ورکړم ښه هغې دې که دې نشې ته سوچ هم کوي نو هغې ته پکار دي چې خپل مور او پلار دپاره سوچ وکړي شاته چې هغې ته څومره امیدونه هغې په تړل شوي دي. زه نن سبا ځوانان ګورم خاص کر د دې 15 نه چې بره شي او د 25 منځ کې دا کسان چې زه ګورم دا ډېر زیات دي اولاد خراب دي نشې دی کوي تماشې ځه هر څه وکړه جواریم کوه خو یو حده پورې دومره حده پورې چې د حد نه بار نشي چې ته کله د حد نه بار شوې که نه نو بیا ستا ټول کور تا سر په غم شو مطلب ته دومره قرضداری شوې چې هغه قرض ته سبا نشي خلاصولی که نه او ستا مور او پلار هم تا سره په ټینشن کې هغې غریبانان هم جاړي چې آخر څه وکړو زه د چا وس کېږي خو بېله خبره ده که د چا وس نه کېږي هغه غریبانان خو تباه دي بیا به ټول مړ ستا قرضونه خلاصوي. نن سبا خلک د رزق پسې اریان دي او دا ظالمان داسې کارونه کوي خپل مور او پلار ته نه ګوري بس خپله د ځوانۍ په جوش کې دي او زه هم دا جوش په یوه ورځ کمیږي دوی ته به دا ارمان ورځي چې موږ دا ډېرې غټې غلطیانې کړي دي خو نه د پکار جي دا ډېر زیات غلط کار دی ما په خپل لږ ډېر کړي دي خو الله تعالی بس موږ د هغې نه وساتلو او زه چې دا نن سبا خلک ګورم سرجي که نه دا ډېر زیات په غلطه باندې روان دي خاص کر دا د 15 نه تر 25 سال پورې د دوی دا مازغه داسې دي چې بالکل د دوی د لیونۍ او دوی داسې فکر کوي چې دا دنیا چې دا بس زما د خپو د لاندې ده او زه پرې بره ګرځم صحیح ده خو دا دنیا کله کله ستا په سر باندې راځي چې ته لاندې لاړ شي نو ډېر احتیاط زه یم دې هلکانو ته پکار دا زما د زړه نه نصیحت دی وروره خپل مور او پلار نه دعا والئ خپله زندګي جوړه کړئ سبا به ستاسو ودونه کېږي تاسو به سبا دې وخت ډېر زیات ارمان کوئ دا کم وخت چې تاسو اوس روان دا د خپل زړه نه ویم او بس زه دعا کولی شم نور خو هغې ته زه څه نه شم ویلی جي بس صرف دعا مې ورته کولی شم. ډېره مننه قدرمندو کتونکو دا عابد بھائی عابد بھائی ماشاءالله ډېر ښه سټرګل کړی دی لکه څنګه چې تاسو دوی هم درته وویل ما هم درته وویل چې مثال د یو شاګرد نه یو مالک جوړېدل دا محنت کول نه دي دا ډېر غټ زړه او ډېر غټه حوصله غواړي نو دا په ننني پروګرام کې موږ سره عابد بھائی نو انشاءالله دغه شانتې ښایسته ښایسته پروګرامونو دپاره به تاسو زموږ چې کوم چینل دی هغه هم سبسکرایب کوئ او دغه یوټیوب چې کوم بیل آیکن دی دغه بیل آیکن هم دباو کیږي. تاسو نن ډیره مننه چې دلته رالی الله تاسو خوشحال لري الله دې تاسو عزت وکړي او بس زه به دا وایم په اخره کې چې د خپل مور او پلار ډېر زیات خیال وساتئ هغه چې د چا نه وي هغې ته د دې پته لګېږي او د خپل مور او پلار عزت وکړئ. زه به وایم چې د بار پیرانو مریدانو نه ځان وساتئ خپل مور پلار چې تاسو په سر لاس راکاږي هغه جنت هر څه دی چې
او بس دا زما ورکوټه شاندې پیغام مو تاسو ته ډېر ډېر مننه. ډېره خوشحاله مننه اوسئ. ډېره مننه